جی بالکل دا مخال زه په عمرزو هغه پولیس سټیشن کې موجود یم کوم چې انتخابي حساس ګرځول شوی دی خو دې وخت کې سحر دی 10 منټه تایر سره دغه الیکشن چې کوم دی د ووټینګ دغه د چولو سلسله هغه روانه شوې ده خو یو په پرامن ماحول کې دلته کې د سکیورټي فل پروف انتظام شوی دی بهر چې کوم دی د پی ډی ایم جماعت اسلامی مزدور کسان پارټي او پاکستان تحریک انصاف کارکنانو چې کوم دی خپل پولینګ بوت چې کوم دی هغه لګولې دي د کارکنانو دی وخت کې سحر دی لا پته نه لګي خو هغه شان د ټرن اوټ نشته دی کم چې سحر وختي پکارو پته دا لګي چې د اوټونو اچولو کې د خلکو هغه شانتي دلچسپي په نظر نه راځي دي دا د سحر چې کوم زه تاسو ته اطلاعات چې درکول غواړم خو دی وخت کې باقاعده د ووټینګ سلسله چې کومه ده هغه شروع شوې ده باقاعده بکسې چې کوم دی هغه موږ ته وښودلې شوې هغه بکسې زموږ د وړاندې سیل کړې شوې او دغه اوټ چې کوم دی نو واچولی شو دلته کې موږ سره مشر موجود دی ریټرننګ افسر یې خپله پیژنګلو به راسره دوی کوي څه به وایي په دې موقع باندې دا پولیس سټیشن چې کوم دی انتخابي حساس ګرځول شوی دی خو الحمدلله سحر وختي دی ماحول ډېر پرامن دی خلکو ته به څه میسیج ورکوي او څه به وایي بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم زیاد الله دی او په دې پولیس سټیشن نمبر 2 کې زما پریزایډینګ افسر ډیوټي ده او الله نو امید دی انشاءالله چې په امن سره وشي او په خوشحالۍ سره وشي دا چې کوم دی د خلکو تر منون یو روز ده که نه ډېرو خلکو به بېګا چې کوم دی خوب نه کړي چېرته به پاس شم او که فیل به شم نو د الله نو امید انشاءالله چې ښه رزلټ راشي او زموږ طرف نه به انشاءالله مکمل داسې کوشش وي که نه چې د هېڅ چا جانبداري پکې ونه شي زموږ د هر یو کس په خامخا یو پارټۍ سره جوکاو وي چا به چې کوم دی یو پارټۍ خوښي چا بله پارټۍ به خوښه وي خو موږ به داسې کوشش کوو چې نه موږ چې کوم دی غیر جانبدار یو موږ چې کوم دی د ګورنمنټ طرف نه مقرر شوي یو او زموږ ته هېڅ قسمه جانبداري به نه یو سحر وختي ریټرن اوټ هغه شانتې د خلکو هغه سرګرمۍ نو را روان دي خلکو دلته خلک انشاءالله ډېر زیات چې کوم دی راځي موږ غیر چاپېره معلومات وکړو نو خلک راځي به انشاءالله ډېر زیات به راځي اوټ چې زیات پول شي د هغې دپاره به تاسو څه میسیج ورکوئ دا یو اوټ باندې کافي وخت لګي چونکې دونه دغه نه 4 اوټونه دي که نه 4 کسه دي نو خلک به انشاءالله راځي ټول خلک چې کوم دی ډېر وخت دوکانونو ته څوک به ځي څوک به خپل څه کار مار له ځي نو خپل کار مار نه فارغ شو زموږ زیات تر اوټونه چې کوم دی د 11 نه واله تر د 2-3 بجې پورې بیا زیات راځي ځکه چې هغه وخت کې خلک د کار مار یې زیات تر کړي وي او بس بیا هغې نه پس راشي نو اوټونه پول کړي نو انشاءالله راځي به او زما خلکو ته هم درخواست دی چې خپل کارونه پرېږدئ ګنټې نه مې د خپل کار پرېږدئ او راشي خپل اوټ پول کړئ او بیا لاړ شي خپل کار وکړئ ځکه ستاسو په یو اوټ باندې به د خلکو را پاس کېدو او فیل کېدو دارومدار وي که تاسو مثال په تور اوټ پول کړو کېدای شي په دغه اوټ باندې یو کس پاس شي او که تاسو پول نه کوو کېدای شي په دغې باندې یو کس فیل شي نو خامخا راشي اوټ واچوئ دا اوټ چې کوم دی دا یو امانت دی دا ستاسو یو اهمه فریضه ده دې وخت کې تاسو ګوره چې باقاعده د پولینګ عمل روان دی دغه کوم ریټرننګ افسران دي هغوی باقاعده چې کوم دی نو دغې خلکو ته اوټ چې کوم دی نو هغه کاسکۍ او باقاعده هلته کې چې کوم دی نو اچولی کېږي دلته کې د دوی کوم پولینګ کسان دي د 4 پارټو نو هغه هم په دغه ځای کې موجود دي نن دې پولینګ سټیشن کې چې کوم دی د 3,500 نه زیات اوټ دی انتخابي حساس ګرځولی شوي دي وختن په وختن داسې حالات دلته کې مخې ته راغلي دي خو داسې تو مې خو نن چې کوم حالات دي نو ډېر پرامن دي داسې هېڅ قسمه صورتحال مخې ته په نظر نه راځي بل 400 کې چې دغه 200 او 240 انتخابي حساس ګرځولی شوي دي نو په هغې کې سرپرست چې کوم دی دغه پولیس سټیشن دی کوم ته چې د خیبر نیوز ټیم سهار وختي را رسېدلی دي او هغه په خپله د دغې نګراني کوي او دغې خلکو دغه اوټ چې کوم پول کوي تاسو ګورئ نو باقاعده د اوټ د پولینګ سلسله ډېر په پرامنه توګه باندې روانه ده دغه بکسې چې کوم دی زموږ د وړاندې چې کوم دی سیل کړی شوي موږ ته دغه ریټرننګ افسرانو چې کوم دی باقاعده هغه وښودلې دلته کې اف سی هم تعینات کړې شوې ده دلته کې د پولیس نفري هم تعینات کړې شوې ده بېګا د 400 پولیسو په دې بینچونو باندې شپې کړي دي په دې کمرو کې چې کوم دی هغه باقاعده هغوی چې کوم دی نو اوده وو د اوبو انتظام چې کوم دی نو دوی ځان ته کړی دی دا پولینګ بوت دی هلته پولینګ بوت دی او دلته کې 4 پولینګ بوت چې کوم دی نو هغه دي بهر هم سکیورټي ده بره په چت باندې هم سکیورټي ده دننه چې راځي نو باقاعده
د هغې تلاشۍ اخیستل کېږي. نو داسې هېڅ قسمه حالات نشته، ډېر پرامن حالات دي. خلکو ته هم دغه خواست دی چې خپل ووټ واچوي، دغه خمه فریضه هغه ترسره کړي او چې څومره زیات ووټ واچولی شي هغه به ښه کینډیډیټ چې کوم دی نو مخې ته راځي. وختاً په وختاً به خپل کتونکي خبرو زموږ سره